السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه اور بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب. نن چیرې دي حافظان، نن چیرې دي عالمان، نن چیرې دي طالبان، چیرې یاست د الله ولیانو جنتیانو، چیرې یاست؟ نن دغه نسخه در شامه د ځانه سره نوٹ کی. بیا به داسې نه وایي چې تا د قوت حافظې د دماغ دپاره دعا یا وظیفه او د هغه رقم نسخه چې د هغه تا نه وراشولې، نن یې د ځانه سره نوٹ کی. د ځانه سره نوٹ کی. نن ډېره بهترینه وظیفه در شامه او نسخه در شامه. ستا دماغ به داسې تیز سي لکه کمپیوټر، یعنی تر کمپیوټر به هم ډېر تیز مخ ته کار کوي. د الله تعالی په فضل و کرم سره د ځانه سره نوٹ کی. د هر لمانځه بعد به 11 واره بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري دا به وایه. او بیا د هغه رقم د ورځې به 100 واره یا قویو یا قویو دا به وایه. په اول اخر کې به درود شریف وایه. دا چې تا ویل په لاسو به چوکې په خپل دماغ په خپل سر به تیرې. نسخه د ځانه سره نوٹ کړي. نسخه تل سفید، د هغه رقم تل کالا، تل کنجد نه دی، کنجد تورې کنجد دي، سپینې کنجد دي. دا به راواخې او د هغه رقم مغز خیارین او د هغه رقم مغز جلغوزه، مغز اخروٹ، مغز بادام، دا ټول به هم وزن راواخې. دا به وبې دا به یو پیست جنجوړ کې او په دې کې به بیا شهد ګډ کې. شهد چې په ګډ کې دا به په دې کې ولې اصلي بیري اورجنل شهد چې کوم ما اورجنل صفا شی راوړی دی د پېښور څخه. ټیسټ یې کړ، لیبارټري یې کړ، 2 نمبر و تس یې کړ. راسمات و چې دا خو 2 نمبر اورجنل صفا شی شرط دی. ولې په دې باندې چې هغه دا فیسټ نه خرابوي. بیا بیري شاتو کې به جوړی او چې کله دې جوړ کړي دا پاوډر دې جوړ کړي د یوې میاشتې یا د نیمې 15 شپو د ځانه سره جوړ کړه. کښېږدې شاوي چې مازې د سهار لمونځ وکړي او دس دې وکړي، بس لمونځ دې وکړي، وظیفه دې وکړله، یواره دغه 2 چمچې وخوره چې دماغ دې یوه هفته تر و تازه وي. بیا به داسې نه ووایه چې ما ته د قوت حافظې یو وظیفه چې د هغه راوشه. نن دا داسې فارموله ده. او د دې دپاره که چیرې دا ورته ګرانه ده، په علمي پاکستاني جامع اینډ هربل سنټر کې ستاسو دپاره ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب یو بهترینه فارمولې تیار کړي دي چې هغه نیو لایف سپر پاوډر په شکل هم سته او دغه رقم د نیو لایف صفر تلبینې په شکل هم سته او دغه رقم د یو معجون په شکل هم سته. په مختلفو طریقو باندې دا موږ تیار کړي دي. ته د علمي پاکستاني جامع اینډ هربل سنټر سره ترلاسه کولی سي. که حافظان دي، که عالمان دي، که طالبان دي، که د یونیورسټي طالبان دي یا دغه رقم د سکول طالبان دي، که ټیچران دي، که هر څوک دي، دا د ګردو دپاره فایده کوي. خالي د دې دپاره فایده نه کوي، د زنانو خوند دپاره هم فایده کوي. سهار چې د کوره څخه خاوند وځي هغه ورته پلانې کار به وکړي، ماښام چې هغه راځي د یو کار نه کړی وایي ولې هغه ما د ځینې وتی. د زنانو دپاره هم فایده کوي او د نارینهو دپاره هم فایده کوي. کله چې نارینه بازار له ځي زنانه سودا جنه غواړي وایي پلانې دا شامبر در سره راوړې. کله چې دی بازار له ولاړ سي شانګرد د جینیر سوی ما ته یې چی شولی و. نو دا ولې نه استعمالوي د قوت حافظې دپاره چې بیا کور ته ورسې خشم درته کوي. نو دا د قوت حافظې دپاره استعمال کړه چې دماغ دې فرش تر و تازه وي. نو بیا به ستاسو هېڅ کله یو شی نه یېرېږي. د چا قوت حافظه دومره کمزوري دا دلته کښېږدي 2 سکنډه بعد د څه بیا دا یېرېږي چې دا ما چیر کښېښول بیا پسې ګرځي. نو دا استعمال کړه چې دماغ دې فرش تر و تازه سي. الله تعالی دې ټولو مریضانو ته شفا کامله عاجله مستمره ونصي.